کور دې وسوځي. زه په دې ژوند کې څه کومه؟ خدای دې ما غر کړ تباه کړي. زه په ژوند کې څه کومه؟ پټرول مې راواخیستلو او اور مې ورته بل کړو. بیا مې ځان باندې واچول او په دې بچو مې واچول. السلام علیکم جی. عادل نیاز یم دا ټیم کې تغبه کې موجود یم او تغبه کې دا ابن عباس مدرسې څخه خواته ځای دی او تاسو لکه ویلی شئ دا میدان ټاون ورته ویلی کېږي. دلته یو حاجي صاحب خپل کور سوځولی دی، د غربت نه ډېر زیات تنګ شوی دی او د کور احتیاجات نه پوره کېدل. انتهایي غریبۍ تنګ کړی و. دی بچي دي ما سره ناستې دي، انتهایي غربت دی، انتهایي غریبي ده او اخر کې خپل کور غون وسوځه او څومره چې سامان دی بړستنې، تولیانې، کټونه، هر څه بکسونه، هر څه وسوځېدل. دې کاکا سره به خبرې کوو که چې د نوم څه دی او دا ولې داسې اقدام اوچت کو. کاکا ستا نوم څه دی؟ زما نوم جان الله دی. زمین الله کاکا دا راته ووایه چې تا د خپل کور دا غونډ سامانونه هر څه ولې وسوځېدل؟ زه 3 کالو شو زه بیمار یم. 3 کاله دې کې مې دا لورم بیماره ده او زما د وړو وسم نه کېدو او د پیس وس مې نه کېدو او د دویانو هغه هم نه کېدو. زه په خپله بیمار یم، زما هم د وس نه کېږي. ښه جي. دې کې د کار شوم او پټرول مې راواخیستلو او اور مې ورته بل کړو. بیا مې ځان باندې واچول او په دې بچو مې واچول. دې کې ساجد ټاون والے دی هغه زه بچ کړم او دا د نور هلکانو د هغوی زه بچ کړم. ما وویل دا ټول کور دې وسوځي. زه په دې ژوند کې څه کومه؟ خدای دې ما غر کړ تباه کړي. زه په ژوند کې څه کومه؟ دا بابا انتهایی د خپل د دې ګرانۍ نه انتهایی مایوسه شوی دی، د دې ملک نه، د دې وطن نه، د دې خاورې نه چونکې دلته کومه ګراني راغلې ده په دې وطن او په دې خاوره باندې دا حال په هر یو کور کې را روان دی. داسې نه چې داسې دلته راغلی او نن دا خلک تماشه کوي، دا په هر کور کې راتلو والی دی. نو د دې کاکا سره که په هر ذریعه کېدی شي دا په میدان ټاون کې موجود دی. د ابن عباس مدرسې نه شاته د کور دی، تحصیل تختبای ضلع مردان خیبر پښتونخوا کې دا اوسېږي. څونه ملګري چې د اواز اوري زمونږ دې ملګري سه امداد وکړي. دا ټایم د غونډ کور سیزلې دغه ویډیو به تاسو ته په شا باندې موږ شو کوو او دې غریب سه امداد وکړي. د دې نه مخکې خپل روزګار کوو، خپله خرګاډۍ به یې چلوله، ښه روزګار یې کېدو، ښه ټایم یې پاس کېدو. چونکې کومه ګراني او کومه بېوسي چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ځمکه راغلې ده نو د هغې د وجې نن د خپل کور وسوځېدو، خپل یې خودکشي کوله. خو دلته یو ملګري دی بچ کو. د هغې نه بعد هغوی تاسو په خپل حال نور خو زه هغه څه خبر نه شم کولی. حاجي صاحب ډېر زیات به جړا شو او زه هغه خبریال هم نه یم چې خلک وجړوم او د خلکو د جړا نه زه ویور حاصل کړم. خو دې بابا سره هیلپ وکړئ او دې بابا له پیسې راولېږئ. دې بابا په یورپ کې په امریکا کې څوک چې زموږ اواز اوري دې بابا له پیسې راولېږئ او دې بابا له هیلپ وکړئ. دې بابا له کور ساس کوي واپس او دې بابا سه امداد وکړئ چې څه کار روزګار ځانه شروع کړي. دې ټایم کې د غونډو کمرو حال به هم ته ښیم، دننه ځم او کمرې ته ښیم. ملګري راځه. دا ستاسو وینئ خپلواک صاحب هم موجود دی، زموږ سینیر خبریال دی د تغبیه پریس کلب. دا ټایم موږ سره راغلی دی. نو دا ټایم خپلواک صاحب تاسو به څه وایئ د دې په متعلق؟ دا کوم چې د کټونه ورسه سېدلي دي دا په دې ملک کې څه صورتحال روان دی؟ څه تاسو په دې باندې څه خپل رایه ورکوئ؟ بس دا خو څنګه چې د ټول ملک ته پته ده په دې ملک باندې چې کوم اقتصادي بدحالي راغلې ده د خوراکړو چې کوم دي نو په 2800 نه والي 3200 روپۍ پورې تروړه میلاویږي. نو هغه دومره پیسې نشي ګټلی چې په هغې باندې چې کوم دی نو هغه بچو ته وړه والي. دغسې به بیا جامو دپاره څه کوي، علاج دپاره به څه کوي، ځکه چې دویانې 500% ګرانې شوي دي. نو که فرض کا د دې ملک واکداران، د دې ملک پالیسی ساز، د دې ملک سرمایه‌دار، کارخانه‌دار، جاگیردار د دې غریبو خلکو خیال نه ساتي او دی باندې رحم نه کوي، نو نن خو دې مشر چې کوم دی خپل کور اوسېزه دا ډېره موږ به دا وویو چې ډېر شعور دی پکې چې خپل بچي نه دي سېزلي، خپل ځان یې ونه سېزه. خو که داسې دا ټول قوم تنګ شي که نه، یو سړی ځان سېزي، خپل د سر سوری سېزي، خپل د آرام بړستن سېزي، خپل کټ سېزي، نو مطلب دا دی هر څه کولی شي. نو دا حکمرانان دي د دې خبرې نه عبرت واخلي چې دا قوم د دې ته نه جوړوي
چې څه بل طرف ته لاړ شي. صحیح ده جی. په وخت دنه ورزو د کمرې طرف ته زو کمره هم سیزلې شوې ده په دې کې لوښي لرګي او کټونه هم سوځېدلي دي تاسو دا کتلی شئ. دلته دا کمره اوس هم کافي ګرمه د خپلواک صاحب تاسو لیدی شئ دلته دا کټونه اسباب هر څه سوځېدلي دي او بوره حال دی خو موږ به بس همدا پیغام ورکړو چې دا بابا دی په تحصیل تغبې کې اوسېږي انتهایي غریب دی. نور خبریالان د پریس ملګري هم راغلي دي هغوی هم خپل کار کوي موږ به هغوی خپل کار ته پرېږدو او ټولو څومره کسان چې زموږ وایس اوري د بل کمره کې هم څه سوي دي. ښه جي دا کمره هم سوې ده دا بله کمره ده په د هغې نه لار راغلې ده دا هم سوې ده غونډه بره غونډه سوې ده تکه توره ده پوه شوې اوس هم کافي ګرمه ده نو بهی تاسو ټول دغه نه به اپیل کوو چې بهی دې سړي سره امداد وکړئ او هیلپ ورسره وکړئ. دا جي صاحب دغه اوس هم میډیا والا لګیا دي. دا دلته یو د کپړو یو بکس پروت دی هغه مکمل سوی دی جي او تاسو وینئ دا بل بکس دی دا سوی دی هلته غونډ لوښي لرګي دي کچن دی هر څه سوي دي جي. ټولو ملګرو ته ټولو اورېدونکو ته مسافرو ته دا پیغام دی چې دا جي صاحب دی او په تغبې تحصیل کې اوسېږي میدان ټاون کې کور دی او د ابن عباس مدرسې ته شاته. نو مهرباني وکړئ دې سړي سره اپیل دغه وکړئ امداد ورسره وکړئ مهرباني جي تشکر. کتابونه هم سوي دي که تاسو کتی شئ د ماشومانو کتابونه هم سوي دي او هر څه سوي دي.